د محمد عامر مینوالو ته د مبارک وي. محمد عامر ته انګلند پاسپورت ملاوېدلو نه پس محمد عامر وایټیلیټي بلاست کوم چې د انګلند لیګ د پاغې کې ایز ا لوکل پلیر شامل شو. ایز ا لوکل پلیر مطلب دا دی چې محمد عامر اوس په انګلند کې چې د انګلند کم لیګ وي نو په هغې کې بعد د ایز انګلند کې لاړې لوبه کوي، یعنی فارن کې لاړې لوبه به نه کوي. پر لکه په پی ایس ایل کې دا رولز دي چې په یو ټیم کې په پلینګ 11 کې ته څلور فارنر کلاړیان ایشته شي او اوه به ته ځان سره لوکل کلاړیان اخلي. نو عامر به اوس ایز ا فارن پلیر لوبه نه کوي په انګلند کې، به اوس ایز ا لوکل پلیر لوبه کوي. او پرون چې کوم لومبنی میچ د محمد عامر دی د لوبډلې شوی دی، محمد عامر چې کوم لوبډله د نوټینګم شایر چې کوم دی هغه محمد عامر ځان سره ساين کړی دی ایز ا لوکل پلیر. او محمد عامر په لومبنی میچ کې خزلې دلې دی په سلور اورونو کې 2 وکټ یې غشتلې دي. ډېر ښه بالنګ کړی دی، ویریشن وذ د پیس، ان سوینګ آوټ سوینګ ډېر ښکلي طریقې سره. او کم چې محمد عامر اګریشن خولی دی وکټ اخیستلو نه پس د هغه سیلیبریشن یا هغه چې کومې جذبه کې بالنګ کړی دی نو راتلونکي وخت کې په لیګ کرکټو کې کیدای شي محمد عامر په آی پی ایل کې هم تاسو ووینئ. د انګلند په پاسپورت باندې محمد عامر اوس آی پی ایل کې هم شرکت کولی شي. لکه د پاکستان او د انډیا چې کوم سیاسي حالات یې خو خراب دي، د پاکستان کلاړیان انډیا ته نه ځي، د انډیا کلاړیان پاکستان ته نه راځي، او د لیګ کرکټ دروازې خو د 2008 نه بند دي. پاکستاني کلاړي په آی پی ایل کې 2008 نه بند دي، آی پی ایل والا بین کړي پاکستاني کلاړي. خو د دې باوجود هم اظهر محمود واحد کلاړو چې هغه تقریبا 2018 پورې په آی پی ایل کې لوبي کړې دي. پنجاب کینګ سره اظهر محمود او اظهر محمود به باقاعده په هر سیزن کې د پنجاب کینګ ټیم حصہ وو، ځکه اظهر محمود سره هم برټش پاسپورت دی. نو اوس دغه برټش پاسپورت محمد عامر هم اخیستلی دی. نو محمد عامر هم په آی پی ایل کې کېدای شي راتلونکي وخت کې تاسو ووینئ. جنو که چېرې آی پی ایل کې محمد عامر تاسو وینئ نو دیس از ناٹ سرپرایز. خو دې نه علاوه محمد عامر چې کوم دی هغه باندې اوس د انډیا چې کوم فرانچایز کرکټ سي لکه د انډیا فرانچایز چې کوم دی په ټوله دنیا کې خواره دي، چې کوم ساوث افریقا لیګ کېږي پای کې هم د انډیا د اونرز ټیم دی. دې نه علاوه کریبین پریمیر لیګ کوم چې د ویسټ انډیز لیګ دی پای کې هم د انډیا د اونر ټیمان شته دی. د 100 لیګ چې کوم دی پای کې هم انډین اونر ټیم شته دی. دې نه علاوه نور هم داسې لیګونه شته. امریکا لیګ چې کوم دی پای کې هم د انډیا لوبډلې د انډیا د اونرز ټیم شته. لکه شاهرخ خان تاسو ګورئ په آی پی ایل کې کولکتا نایټ رایډر دی، په کریبین پریمیر لیګ کې هم د هغه ټیم شته دی، په ساوث افریقا لیګ کې هم د شاهرخ خان ټیم شته. دې نه علاوه د ممبئی انډین ټیم چې کوم مالک دی مکیش امبانی نو د هغه په ساوث افریقا لیګ کې هم شته، په کریبین پریمیر لیګ کې هم ټیم شته، په 100 لیګ کې هم ټیم شته، په امریکا چې کوم لیګ دی هغې کې هم ټیم شته، میجر لیګ چې وله ویل کېږي. نو د دغې اوس د انډیا چې کوم فرانچایز دي د هغې نظر هم په عامر دی. عامر دې نه مخکې هم د شاهرخ خان لوبډله کې لوبه کړې ده په ساوث افریقا لیګ کې، که میجر لیګ اور کنا د 100 لیګ کې. د 100 لیګ کې محمد عامر آلریډي. دې نه علاوه د پاکستان چې کوم بالر دی ابرار احمد هغه هم سنرایزر حیدرآباد لوبډلې 100 لیګ کې ځان سره اخیستلی دی. نو اوس د پاکستان کلاړیانو هغه په بهر لیګونو کې ښه اپیرنس لري. اور دې نه علاوه محمد عامر مینوالو ته دا خوشخبري ده چې محمد عامر اوس د پاکستان ټیم کې راتګ خو ډېر زیات ګران شو. اوس په لیګ کرکټ کې به تاسو د هر لیګ کې وینئ جي، او که چېرې پرفارمنس کوي نو بیا به ډیمانډ نور هم سیوا کېږي. خیر دا اپډیټ سو دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.